چې مونږ او تاسو به د خلکو د خیرونه ځان ساتو، د مظلوم د آه نه به ځان ساتو. او زمارونو دا یو خبره یاد وساتئ چې د الله تعالی په نسبانی د مظلوم داغه د مظلوم دین ته نو ګوري چیرې د دې پچا چې ظلم شوی دی دا د کم دین والا دی. دا یاد وساتئ الله پاک چې پچا ظلم کیږي کنه نو داغه دین ته نو ګوري چیرې دا د کم دین والا دی، دا مسلمان دی، هندو دی، سکھ دی، يهودي دی، عیسائی دی، هغه ګوره دین ته نو ګوري، هغه دغه انسان ته ګوري چې پچا ظلم شوی دی الله به داغي بدل ورکړي. تاسو اوریدلی نه چې کله په دغه چنګیز خان باندې چې کله هغه قتل او غارت بازار ګرم کو نو داغې نه مخکې په هغه باندې یو ظلم وشو، ظلم پیسه وشو، داغه یو قاصد دی مسلمانانو ته راولېږه او هغه قاصد ورلاغي قتل کو. او په یو دین کې د قاصد قتل کول نشته دی، ته چې چا پسې څوک ولېږي کنه او هغه ستا استاد او هغه یو خبره سمول غواړي او څوک قتل کی یا یو سوال جواب له څوک ولېږي او څوک قتل کی، نو دا په هر دین کې منع دی، یوازې په اسلام کې نه، دا د هندوانو په دین کې منع دی، د يهوديانو په دین کې، د عیسایانو په دین کې. نو د چنګیز خان اولېږه یو څوک یو قاصد اغیل ته قتل کو او بیا اغي معذرت مونږ کو. د هغه وخت ډیر داسې زور کې نو کمزوري وو، دا مسلمانان په هغه وخت کې په زور کې ډیر په طاقت کې د درې ورځې په یو غونډې باندې بره اوخته او د لاسونه به داسې اوچت کړه او وی بل اې د مسلمانانو خدای په ما باندې ظلم شوی د زما مدد وکړه. ګوره هندو دی خو یو چغه به والا خدایا اې د مسلمانانو خدایا زما امداد وکړي په ما ظلم شوی. او بیا د الله جل شانه هغه مدد ګوره کافر دی خو مظلوم دی، ظلم پېښوي. نو چې کله جنگ ونخته کنه او د مقابله کې را للی نو په هغه وخت کې چې کوم ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی صوفي او هغه د مسلمانانو سره ودرت چیرې جهاد دی، د کافر سره جهاد دی او دی خو د کافر لخر ودرت او چې کله دا یو بل د مخامخ شو کنه نو دا بزرګ وی ما په خپل باندې اولیدل الله ورته کشف وکړو چې دا جبرئیل علیه السلام د دې کافرو د سب د شاته ولاړ دی، دا غي سره ولاړ دی. نو ما ویل چې کاته خډيره بدله ده د دې وجه نه په مزه باندې دا هغه لخر نه راوتم او بیا سو شو عزتمندو هغه مسلمانان لکه د گازر او د مولو کټ کړو داسي اوالل. نو ظلم خو الله نه مني، ګوره یاد وساتئ. نو بیا چې کله یو سړی په مسلمان ظلم کوي